پینټ شرټ چې کوم بلل کیږي دا جایزه دي کنه دی جایزه علما فرمایي وای هر هغه جامه چې هغه تنګ وي د انسان اندامونه ځان تشکاره کیږي هغه جایزه نه ده اکه کپړای دومره تنګي جوړه کړي ده لکه ازمشت عام الکوان ده ټیک ټاک زامن چې کوم دي ولکه دا پر کېشته نه شوځي ته نر یې ته ښځه ته چی شي ګر سره بیا چې د حرکتونو مر سره ووینې والله کې په انسانانو کې لا شمار کې ته دا تنګي جامې په چی جوړې کړې دي ستا خپل مخ شاته پام ستا نسته پام نو ته ولې دونه بې شرم ته ولې دونه بې حیا ته ولې دونه بې غیرت چې دا تنګي جامې جوړې کړې دي چې ته روانې د خپل عزت تر معلومیږي ستا قیمت تر معلومیږي ستا قیمت چی شته تا چې داسې جامې جوړې کې دا ستا د خپل ځان قیمت تا څو یې دی او دا جهان وستا په څو قیمت باندې بلې صحیح هر هغه جامه چې هغه تنګ وي هغه پتلون وي هغه که پینټ شرټ وي هغه که کالي وي دونه تنګ دي چې انسان اندامونه هر یو ځان تشکاره کیږي یا معلومیږي صحیح سلو هغه جایزه نه ده بالکل نه ده جایز نو بیا چې کوم چې هغه تنګي جامې یا دغه رقم مطلب هغه پینټ شرټ راواخله هغه ډېر تنګ دی چې رکوع سجدې له ولاړ سره کوم کیسه صحیح خالي دې ته پټېدل نه وایي چې زه راولاړ شم ما پر دې ټکور واچوئ دې ته کپړې نه وایي کپړې دې ته وایي چې ستا اندام محفوظ وي ستا د اندام ستا د بدن خبرو ته د انسان فکر ولاړ نه شي د انسانانو فکر برابر ځای د خپل ځان د خپل عزت ته داسې جامې کړې دي چې هغه د هر چا ستا په جامو کې نه ستا په بدن کې فکر دی چې دا څنګه دا الکان نه دي دلته دا یې جوړګان چا غوښ سروي کړی دی چا چلې په ګوته کړی دی چا بنګړی ته شرم لري ته شرم حیا لري ته څنګه نری ته د نارینتوب دعوه پر چیش کوي یو سړی یو ګورې یو ښځه راولاړېږي د نارینهو چمونه شروع کړي نو دې ته خو بیا ښځه ویل ولاکه پکار ده نو که نارینه راولاړ شو هغه ته بیا څنګه کیسه صحیح سلو نو داسې جامې نه دي پکار قطعا نه دي پکار او جایز هم نه دي او انسانیت ګورئ موږ د انسانانو د حیوانانو په مابینځ کې فرق ضروري دی نو دا تا چې دا جامې نه وای اغوستې نو وادي اغوستې څه فرق دی دا تنګې جامې که دې اغوستې وو که دې نه وای اغوستې خاص خبره نه وله صحیح سلو او دا جامې نه دي الله رب العزت ته پر خپل بنده باندې دا خپل نعمت ډېر خوند ورکوي چې دا بنده یې پر ځان ښکاره کړي دا بل تورې درته وایم اسانه زه به مثال درکړم یو خاوند دی کوروالا لري یا بچیان لري ښه مال دنیا الله ورکړې ده او بیا دا کوروالا زړې جامې اغوستي خیرنې جامې اغوستي هغه څیرې جامې اغوستي خاوند خوا به دی که نه به دی ما خو تا ته ډېر ګرانې جامې راوړي تا ویل دا خیرنې جامې نو خو معنا ده زما بدنامي کوي او په جهان کې زما بدنامي کوي چې زما خاوند زما سره ښه نه کوي یا دغه رقم ستا اولاد کوچني بچیان دي وروره څیرې ګوټونه راواخله څیرې چوټې راواخله بل کپړې راواخله د پلار بدنامي ده که نه ده دا سړی د خپله ښځه نه طلاقوي چې دا ولې زما بدنامي کوي ما خوا د ښایسته ګوټونو چوټو چمپلانو کپړې راوړي تا ویل دا خیرن شیانو دا بېکاره شیان په اغوستي دي بدنامي ده و خاوند ته دا خوند ورکوي چې ما خپل کوروالا لر څه جامه راوړې باید چې هغه یې ښکاره کړي ما خپل اولاد لر څه راوړي باید چې هغه یې ښکاره کړي او که تا هغه پټ کړي دي هغه نور ښکاره کوي نو د خاوند بدنامي دې وکړه دغسې الله ته دا خوند ورکوي چې ما تا ته کومې جامې درکړي ما تا ته څومره استعداد درکړی دی ما حیثیت درکړی دی ته ولې د هغه حیثیت مطابق جامې نه اغوندې دې خو دا معنا است د الله رب العزت شکایت کوي چې الله ما ته یو شی نه دی راکړی ګوره یک غریب سړی راولاړ شو اعلی لباس یې واغوستی اعلی مور یې ځای مزدوري نو هغه کوروالا جامې ورکړي د ښه ښایسته په هغه لوړو درزیانو خیاطانو باندې جوړې سوي دي اعلی کاټن دی قدر دی بل شی دی نو دی راوړي دی د خدای بیچ چوکیدار دی نو دی هغه جامې واغوندي د سره بد خوند کوي که نه کوي نو ته خو هغه نه یې تا ویل دا جامې اغوستي دي هغه لوړ د 500,000 ګوټونه دي ورور هغه دته مور ته ورکړو مور یې کور ته د پښو کړو بده خبره ده و ته خو دغه نه ته خو د ماښام ګوله نه لري نو چې یو سړی نه لري هغه پر ځان ښکاره کوي چې زه دغه لرم دا درواغ دی صحیح سوله نو یو سړی ته الله ورکړي دي بیا دی پر ځان نه ښکاره کوي نو دا هم درواغ دی یو سړی بزرګ دی الله والا دی هغه وایي ما دنیا ته شا ورګرځولې ده دی نه چې خالي په جامو کې ما دنیا ته شا ورګرځولې ده زما په وسه پرده چې زه غوښې وخورم چونکې جهان ته غوښې نه رسېږي زه هم نه خورم
زما په وسه پره ده چې زه ښایسته اعلی بلډینګ جوړ کړم خو چونکې زما و څنګ ته همسایګان جومپړیانې دي خیمې دي غریبان دي نو ما ته خوند دا بیا ولې دی نو لیکن زموږ خلک یې د چیش د بخل د وجې نه کوي زموږ خلک یې دا ښکاره کوي چې یعنې پیسې مې ختمې نه سي د دنیا زوی دی د روپۍ زوی دی یوه عجبه بله درته کوم د الله رسول یو ورځ یو جامه یو جوړه خوښه سوه کپړې د الله رسول ته چې دنیا نه و میلاو سوې دا اختیاري وه الله ورته وفرمیل دا غر به درته څو نیکم ولې نه غواړم ستا نه ده خوښه دنیا پاته ده نو داسې وخت هم پر پیغمبر علیه السلام مبارک راغلی دی شمایل ترمذي مولوي صاحب فرمایي از شیخ زکریا صاحب رحمه الله را نقل کړي دي چې پیغمبر علیه السلام یوه جوړه کپړې واخیستلې یوه جوړه 28 وښان یې ورکړل 28 وښې یې ورکړلې یوه جوړه کالي یې واخیستل بیا یې واغوستل پیغمبر سم داسې زمانه هم راغلی نو اوس الله رب العزت ته دا خوند ورکوي چې ته دا خپل ما تا ته څه درکړي دي هغه پر ځان ښکاره کړه ما تا ته د موټر وس درکړی ته ولې پر سایکل ځغلې راځغلې تا ته الله وس درکړی دی پر سایکل ګناه نه ده سړی ګرځي لیکن دا خبره ګناه ده چې ګوره تا ته الله رب العزت وس درکړی دی او ته تر یوې علاقې او در بلې علاقې پر سایکل او پر موټر سایکل ځغلې دا دنیا زامن دی الله ډېره دنیا ورکړې ډېرې کرایه ورله را روانې هغه د ده سایکل دی هغه پمپ دی اشه یو سړي ته الله ډېره دنیا ورکړې دی پر سایکل ګرځي را ګرځي ټیک دی ته زه د ورزش دپاره ګرځم را ګرځم او سایکل دی واک دی نو د پنچرۍ شیان چې د کور ته ایښي دي چې وایي یاره پنچرۍ والا 150 روپۍ اخلي ما ته په کور کې په 10 روپۍ پرېوځي هغه باره کې هم څه خیال دی بده خبره ده نو داسې الله رب العزت ته خپل هغه بنده ډېر خوند ورکوي چې الله نعمتونه ورکړي دي او د پر ځان ښکاره کړي دي یو سړی جوړ روغ دی د سر ټینګ تړلی دی جهان ته ښکاره کوي چې زما پر سر درد دی درواغ دی بده خبره ده نو د غس ستا پر سر نه دی درته ولې دا سر تړلی دی نو تا ته الله دنیا درکړې تا ولې ځان دې ښکاره کړي چې ما ترې نه ده راکړې یو سړی جوړ روغ دی دی ورور پر ملا باندې ټیټ روان یې ولې روان یې ستا ملا خوږېږي یا ته بیمار یې یا بیا ولې نو جهان ته ښکاره کوي چې زه بیمار یم لکه چې دا خبره جایزه نه ده چې ته جوړ روغ یې او ته بیا پر ملا ټیټ روان یې جهان ته ښکاره کوي ته جوړ روغ یې پر سر دې مطلب پټۍ تړلې ده چې زه ناجوړه یم ناجایزه ده دغسې دا ناجایزه ده چې یو سړي ته الله دنیا ورکړې ده د خپله دنیا د بخل د وجې د سپېتوب د وجې د ختمېدو د وجې چې بیریږي ختمېږي بیا یې پر ځان نه ښکاره کوي دا د الله ته خوند نه ورکوي الله د داسې چا سره نه لګېږي نو اول چې ما تا ته خوراک میلاو سو الحمدلله غفر له ما تقدم من ذنبه او دویم چې ما ته لباس واغوستی نو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الحمدلله څونه غټه خبره ده څونه لویه خبره ده او جامې مې خپلې دي خوراک مې خپل دی رضا کېږي څوک الله په دې وایي چې ما ته راضي سوي وای لیکن تر ما ته الله ډېر راضي کېږي وای ولې وجه دا ده چې ما تا ته څه درکړي و تا پر ځان ښکاره کړله پیغمبر صلی مبارک په مجلس کې یو سړی ناست کپړې ډېرې سره یوه خوا او بله خوا ته وې پوښتنې ځینې وکول شی لرې دنیا غول و ډېره لرم دونه وښان لرم دونه غویان لرم دونه رمه لرم د الله رسول د مجلس څه ولاړ کې ولته ولاړ سه ځان یې دې ښکاره کړی دی چې زه فقیر یم زه غریب یم ما ته شی راکوئ په دې ښار کې دا رقم ډېر خلک ګرځي صحیح سو دا د دې نه چې دی الله والا دی دی ولی الله دی دی پیر دی دی مرشد دی دی د الله دوست دی دا په دې وجه چې ختم نشي یا ډېر خلک بیا نه ښکاره کوي دی نه د خلکو راکې پام سي ګډه ژوند په دې در باندې تېر شي چې خلکو راکې پام سي حتی چې په ځان کې پام دی نو هغه څه چمبه کوي تا ته د خلکو پام سي نو تا ټول عمر په دې تېر کړې ستا د پام ځای کله دی صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي چې کله تاسو جامې واغوندئ نو غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر کله چې کله ته الحمدلله ووایې رواه ابو داود وایي بیا و هر وخت بیا وایي الحمدلله الحمدلله په دې بیا وایي الله به نور راکړي نور دنیا راکړي نو ما درته ویل پیغمبر علیه السلام مبارک چې شو کړلو یوه جوړه هغه جوړه واغوستله چې 28 وښې ورکړلې او بیا یې جوړه واخیستل داسې وخت ولو بیا داسې وخت رالی بیا دنیا ته د رښتیا او شا روږ بیا دنیا نه غوښته بیا عایشه صدیقه فرمایي زموږ په کور کې داسې ټیم نه دی راغلی چې موږ 3 ورځې پرله پسې په نس ماړه سوي نن ماړه سبا ماړه بل سبا ماړه په لس ورځې کې به یوه ورځ موږ ماړه سو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په دې زموږ ژوند کې وو ډېر زموږ لاسونه تنګ وو هېڅ د دنیا بوی هم نه ولو
او چې پیغمبر اسلام مبارک وفات مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی نو بیا دنیا پر موږ رامات اسول او پیغمبر اسلام عائشه صدیقه العائشه که غواړي چې زما سره پس لمرګ زما سره بیا ژوند تیر کې په جنت کې زه څو خبرې درته کوم دا په ځان کې راول اوله خبره دا د کپڑے بدر هغه سات زړې نه بولې در څو دی پیوند نه پکې لګول کپڑے دی پیوند شو داس ولې بیا زړې دي کني نه دي زړې دویمه خبره دا ده چې مالدار خلکو سره مکشنه مالدار خلکو سره مکشنه دا وي د خپل ژوند د بیزاره کې یو سړی چې غریب دی د مالدار خلکو سره په موټرانو کې روان دی ورور په ګاډیانو په مارکیټو په دفترانو کې ناست دي د دلته څه حیثیت دی مېلمه ته چای ورواچو هر څو عزتمن نو څه شي عزتمن دلته علم نه شمارل کېږي دلته روپۍ شمارل 2 روپۍ لري نور که انسان وي که خر وي روپۍ لري ته د ګر جهان مشر او که د روپۍ نه درلودې د ګر جهان عالم وي پوه وي مایسټر وي ټیچر وي ساينسدان وي طبيب وي حکیم وي هسته هیڅ حیثیت نشته صحیح شو د دنیا آخره داغه ده چې دنیا چیش ته قتل کیږي روپۍ ته قتل کیږي انسانیت ته نه قتل کیږي دلته څونه ډیر خلک روپۍ لري او د انسانیت یو ذره شی نه پکې پروت یو ذره انسانیت نه پکې خلک څنګه په سلام ورته ولاړ اول مولوی صاحب څنګه ورته ولاړ د مسجدان چې جوړ کړي دي خالي روپۍ لري دی خو نشته دیندار دا خلکو چې مسجدان جوړ کړي دي دوه کسان حساب کوي چې مسجدان جوړ کړي د خالي روپۍ لري د روپۍ د وجې جوړ کړي دي مسجد ته ضرورت نه لري او دویم په دی وجه باندې د مسجد جوړ کړي دي چې یار ولا کا څنګه مسجد ته ورتللی سم نو دا دوه خبرو خدای سره ته جنت ورکړي د جنت د مسجد او ثواب لري به خپل ملا درول دي په 15000 روپۍ مولوی صاحب انتظار کوي 10 منټه واوستر 10 منټه څه ساده وینو مېلمانه راغلي دي مېلمنو سره چې صاحب ناس نه دی راوتلی د دې مولوی صاحب څه زوره ورژوند دی او د دې څه زوره ورژوند دی چې مولوی صاحب د منځ په انتظار منځ ټیم پراسو دی لاندې دروس نه دی راوتلی نو مولوی صاحب مجبور دی مولوی صاحب تستیم پسې اخلي نو چې پسې مې خلک راغنو دا څه د ټیک دی انتظار ورته وکړه ګرد سب برابر دی ګړی یاران وای ټیم پراسلو سپونه ډک دی غټ حاجی صاحب نه دی غټ حاجی صاحب نو چیش کړی دی غټ حاجی صاحب په زکات باندې مسجد جوړ کړی دی چاته ویل نه دی خالي پټ ملاته ویل دی وای زه د زکات مسجد جوړوم څه چمو کاملا به لار وشي صحیح سلو وشه سره لګوي دا خبره خالي نو چې ما ته کله شی ورسېدی الحمدلله بر باندې وای او پیغمبر اسلام مبارک بیا دا سټیم ولو یو جوړه به درلود خالص یو جوړه یو جوړه دا به د پیغمبر اسلام ژوند ول د نه چې جامع بزړې دل دا پلانې دا نو دا خبره نو شه دا خبره ختمه